کوم دی هغه موږ قرآن ته کینو هغه موږ احادیث ته کینو چې دا اولاد په آخرت کې زموږ دپاره د نجات ذریعه وګرځي. مختصر خبره ته کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې د یو قبر والا باندې ډېر زیات عذاب و. موسی علیه السلام د هغه لپاره 3 ورځې دعاګانې غوښتې چې الله د مغفرت وکړي، یا الله د بخشش وکړي، یا الله د دنه د عذاب دفع کړي، د عذاب ته ختم کړي. خو الله رب العزت د هغه عذاب نه ختمو. سټیم بس موسی علیه السلام چې بیا په قبر باندې تیریدو د هغه مردان عذاب ختم شو. موسی علیه السلام الله رب العزت ته عرض وکړ چې الله دې بنده داسې څه عمل کړو چې د هغې په وجه دې وبخو، د لپاره خو ما ډېرې دعاګانې غوښتې وي. الله رب العزت ته وفرمیل چې کله د دنیا نه رخصتي وشوه د هغې نه پس د دې یو ماشوم پیدا شو، او هغه ماشوم چې هغه کله لوی شو او د هغه په خوله باندې زما نوم رالی، نو زما رحم د پلار طرف ته متوجه شو چې د دې سړي په وجه باندې دنیا ته یو ماشوم راغلی دی چې هغه زما بړی بیانوي. نو زما عزیزانو چې زمونږ اولاد بیا قرآن وي او حدیث وي او هغوی چې نو قال الله قال رسول بل تخې د قرآن تلاوت کوي، نو زمونږ دپاره بیا څومره د اجر او ثواب ذریعه وي. د دې وجې نه په خپله زندګۍ کې هم موږ له پکار دي چې د الله حکمونه راولو، قرآن زده کړو، حدیث مبارکه زده کړو، د خپل تعلق د دینداره طبقې سره جوړ کړو او خپل اولاد ته دغه تعلیم ورکړو چې هغه سبا زمونږ دپاره د نجات ذریعه وګرځېږي. داسې نه وي چې د قیامت په ورځ باندې زمونږ د اولاد لاس وي او زمونږ ګریوان وي چې تا خو زه سکول ته لېږلی وم، کالج ته دې لېږلی وم، یونیورسټۍ ته دې لېږلی وم، خو مدرسې ته خو تا زه نه وم لېږلی. اوس راته په دنیا کې موږ ولیدل وایي راته که نه تا ماله څه کړي، تا ماله څه کړي دي. نو چې قیامت په ورځ باندې بیا ازادي وي هر چا ته چې ورشه او د خپل ځان تپوس وکړه، نو زمونږ اولاد به زمونږ دا تپوس کوي که به نه کوي چې تا د الله حکمونه ما ته ښودلي وو، د نبي طریقې دې ما ته ښودلې وي، د قال الله قال رسول ته د زه کېنولی وم، مدرسه کې دې داخل کړی وم، کلي نه ومه داخل کړی، پلاره چې نن زه جهنم ته ځم ته به زما سره ځي. زما عزیزانو د دغې ورځ ځان د الله رب العزت د پکړ نه بچ کولو دپاره چې موږ د الله رب العزت حکمونه ومنو او د نبي علیه السلام طریقې په خپله زندګۍ کې راولو. الله تعالی دې عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا الله تزمن راضي شي، يا الله داسي راضي شي بیا ناراضه نشي. یا الله که مسلمانانو فات شوي ته وبخي، یا الله بیمارانو له شفا کامله عاجله نیک عمل دپاره ورکړي، یا الله ژوندو ته خیر پېښ کړي، یا الله زموږ مشران زموږ د سر د سورو دپاره ژوندي لري، یا الله زموږ همزولي زموږ ملاتړ جوړ کړي، یا الله زموږ کشران زموږ د مستقبل شمع جوړ کړي، یا الله د ځنکدن په وخت کې د عظیمه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.